دا باران که د مو ګناهونو په وجه باندې الله تعالی نه کوي یا د باران د تو ګناهونو په وجه باندې الله تعالی نه کوي څومره سخته ګرمي دی څومره هم غریبه طبقه دی و امیره طبقه دی سوا د هغو خلکو نه چې هغه ایسي هر څه افورډ کولی شي باقي چې څومره هم طبقه دی هغه انتهایي زیاته پریشانه کړې دی باید موږ خپل زړه کې پښیمانه شو زړه کې دا وایو چې یا الله که د مو ګناهونو په وجه باندې دغه باران ته ودرولې وي یا الله زه تونه توبه کوم فرمایي چې حضرت موسی علیه السلام په قوم کې کمی بیشي معافي څه په هغه ځای کې باران ودرېدو نو ډېر سخته وچکلي راغله بیا موسی علیه السلام به مې ټول قوم هغه د توبې لمونځ وکړلو الله تعالی ته توبهګار شولو خو باران چې کومه دی هغه ونه ورېدلو موسی علیه السلام موسی کلیم الله الله تعالی سره به خبرې کولې په کوهي تور غره باندې نو بیا چې کله موسی علیه السلام کوهي تور غره ته ختلی دی په هغه دوران کې الله تعالی سره هم کلام شوی دی نو الله تعالی نه تپوس کوي چې یا الله مونږ خو د توبې مونځ هم وکړلو مونږ خو توبه هم وبسله خو یا الله باران ونه شو وجوهات څه دي نو الله تعالی ورته فرمایي چې ای موسی د تو په قوم کې یو ګنهګار دی د هغه په وجوهاتو باندې زه دا باران چې کوم دی دا نه ورومه نو موسی علیه السلام چې کله خپل قوم ته راغلی دی نو قوم ته ویلي دي چې الله تعالی فرمایي چې د تو په قوم کې یو داسې ګنهګار دی چې د هغه په وجې باندې زه دا باران چې کومه دی دا نه کوم کوم کس چې ګنهګار دی هغه پخپله د دغه ټولګي نه بهر شه نو هغه کوم کس ګنهګار و هغه په زړه کې وبېرېدو هم او دا سوچ هم وکړو چې که د ټول قوم اوس مو وګوري چې دغه پلنکی سړی ګنهګار و د دغه په وجې باندې الله تعالی باران نه کولو نو د قوم خو مو ډېر زیات ورټي نو ډېر زیات پښیمانه شو او په زړه کې الله تعالی نه معافي وغوښته چې یا الله زه به دا ګناه هم نه کوم زه به دا ګناه هم نه کله هم یو قسم ته غلط کار بیا ونه کم زندگی کې دا د مو تو سره وعده دی چې ګوري په هغه دوران کې باران شروع شو باران چې کله شروع شو نو موسی علیه السلام بیا ډېر زیات حیران شو چې زه خو راغلی یم د قوم ته خبره وکړه کاس چې کومه دی اوسه پورې پسېدلی هم نه دی نو د هغه نه بعد بیا چې کله کوهي تور غره ته موسی علیه السلام لاړ دی چې هغه ځای کې الله تعالی سره هم کلام شو نو په الله تعالی نه یې تپوس وکړو چې یا الله هغه ګنهګار خو وتلی نه و نو الله تعالی ورته فرمایي چې ای موسی د مو بنده چې کومه دی هغه مو سره جوړه وشوه مو باران ځکه ورولو نو باید په خپل زړه کې ګناهونو نه توبه کړو او دا سوچ ذهن کې وکړو چې یا الله د مو په وجه که دا باران ته ودرولې وي یا پروردګار عالمه دغه باران ته ووروي او مو د هر قسم ته ګناه نه هم وساتې او چې څومره ګناهونه مو نه شوي دي یا رب العالمین ذاته هغو مو ته مغفرت وکړي او زه بیا کله هم په زندگی کې د ګناهونو سوچ هم نه کوم دا پیغام ډېر زیات در سره شیر کوئ باید چې هر ځای ته ورسیږي ویلې چې هر یو مسلمان نن ورځ انتهایي زیات مصیبت کې دی